أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمونږه چې کوم ټاپک دی هغه دی about Dalton atomic theory. نن زموږ ټاپک سره Dalton atomic theory دا زمونږه د یونټ 2 اولنی ټاپک دی. بیا په دې کې به ان شاء الله موږ د Dalton atomic theory limitations چې هغه ایکسپلین کوو. څه ایکسپلین کوو؟ limitation چې هغه ایکسپلین کوو. د ټول اول دا وایو چې دا Dalton atomic theory ولې پریزنټ شوی و. Dalton atomic theory ولې پریزنټ شوی و. د تقریبا په 400 BC کې یو ساينټیسټ و دا نوم ډیموکریټس. څه نوم؟ ډیموکریټس. هغه دا خبره وکړه چې د دنیا د ټول سيزونه چې دي دا د یو وړوکي ذرې نه یعنی یو سمالست پارټیکل جوړ دي چې هغه ته اټم ویل شي. خو هغه اټم چې دی د مزید نور وړوکي کېږي نه بس تفاخري پارټیکل دی. بیا دا خبره د ډیموکریټس دا چې چلیدا تقریبا 2000 سال پورې 1900 سال پورې دا خبره د قوه چې دا اټم چې دا بس د آخري ذره د دنیا ټول سيزونه چې د آخري ذره ده نور په دې کې د نشي نشته. نو بیا په 1808 کې چې ډالټن وی چې راشي دا وګوري چې آیا واقعي د ډیموکراټس چې نن کوم 2000 سال مخکې په 400 BC خبره کړې و آیا واقعي دا خبره سي نو اخر په خپل تیوري پېښ کړه. هغه تیوري چې د مین پوینټ چې دا هغه دا ګوري د ټول اولنې تاسو د دې چې مین پوسټولیټس یعنی مین پوینټس د ډالټن اټامیک تیوري کوم چې په 1808 کې پریزنټ شوی و. هغه کولای پوینټ دا دی چې all metals are composed of very small particles. د دنیا ټول میټرز چې که سالډ دي که لیکوډ دي که ګیس دي که پلازما دي که لیکوډ کرسټل دي هر څه چې ټول میټرز چې دا جوړ دي د وړوکي پارټیکل نه. هغه وړوکي پارټیکل څه وایي؟ اټمز ورته وایي. هغه وړوکي پارټیکل څه وایي؟ اټمز ورته وایي. دا اولنی پوینټ دا چې د دنیا هر یو سیس چې دی هغه د وړوکي د سیس جوړ دی. هغه وړوکي سیس ته څه شي؟ اټم جوړ کړی شي. دویم خبره دا څه کړې وه چې اټم از انډیویژوال پارټیکل. څنګه چې ډیموکراټس ویلو چې لکه د دنیا د وړوکي سیس چې دی هغه اټم دی او هغه داسې یو سالډ غوندې بال شانتې دی دغه شانتې هغه هم دغه خبر مینټین وساتله چې او دا اټم چې دی دا دنده داسې نه جوړ دی بس دی په خپل اخري حد دی وړوکی پارټیکل دی. د انډیویژوال مطلب څه دی چې دی بس دغه اخرنی سیز دی د مزید کته ټوټې کې خو بیا هغه اټم دی بل څه نه جوړېږي. Third number point is atom can neither be created nor destroyed. و atom چې هغه تاسو نه کریټ کولای شئ او نه ډسټرای کولای شئ. پس کې په یو ریاکشن کې وای تاسو په یو ریاکشن کې اټم نه کریټ کولای شئ نه ډسټرای کولای شئ. دا د یو فارم نه بل فارم ته راوړي. فار ایگزامپل بي توکل لکه اوس کاربن دی او اکسیجن دی. یو ریاکشن کېږي په دې کاربن اکسیجن ملایږي دا نه څه جوړېږي؟ CO2 دی جوړېږي. نو ګورئ په دې ریاکشن کې تاسو کاربن نه پیدا کو او نه اکسیجن یو پیدا کو او نه یو ډسټرای کو بلکې یو فارم یې څه ته وړو بل فارم ته یعنې CO2 دی چې هغې ته وړو بیا هغه څیز چې موجود دی. لکه کاربن دلته هغه کاربن دی اکسیجن هغه کاربن دی. نو دې خبرې مقصد دا دی بعض وړه کنفیوز دي چې اټم موږ نه جوړولی شو نه تباه کولی شو. دې څه مطلب دی؟ د دې خبرې وضاحت دا دی چې دا د عام جنرل ریاکشن خبره کوي. اوس ګوره اټم ته تباه کولی شي او کریټ کولی شي په نیوکلیر ریاکشن کې. په کوم ریاکشن کې؟ په نیوکلیر ریاکشن کې اټم به جوړېږي. نور کسې ګډوډ پاس نیوکلیر ریاکشن چې کېږي په هغې کې ته اټم د یو فارم بل فارم تړولی شي یعنې ډسټرای کولی شي یا د نوی اټم چې ته کریټ کولی شي. خو دا خبره چې کوم ډاټن کړې وه دا عام جنرل ریاکشن عام ریاکشن چې کوم دی د هغې لپاره. په دې خبره باندې پوه شوئ چې اټم نه کریټ کېږي او نه ډسټرای کېږي په یو عام جنرل ریاکشن کې. په نیوکلیر ریاکشن کې باقاعده اټم کریټ کېږي او ډسټرای کېږي. وایي ٹھیک شو. څلورم نمبر پوینټ یې څه و چې atoms of particular element are identical in size. څه خبرې کړې وه چې د یو ایلیمنټ کې چې دنده کوم اټمز دي په یو ایلیمنټ کې دنده چې کوم اټمز دي دا آیډنټیکلی په سایز کې یو شان دي. په سایز کې یو شان دي. مطلب یې څه وکړه؟ مطلب یې دا وکړه ګوره سپوز زما سره
हाइड्रोजन एटम है सर हाइड्रोजन एटम है نو دا हाइड्रोजन एटम دا हाइड्रोजन एलिमेंट है دا हाइड्रोजन एलिमेंट چې کوم اټمون نوم جوړ دی وای دا به یو شان دي په سایز کې دا په شیپ کې یو شان دي دا په ماس کې یو شان دي په نورو پراپرټیانو کې یو شان دي خو دا به د हाइड्रोजन دا एलिमेंट با سپوز دا کاربن एलिमेंट دی دا به راګي نشي بدلی اوس په خبره کې لیکچر شته و atoms the particular element identically په سایز کې په شیپ کې په ماس کې دا خبره کې لګ د ډالټن لګ دا خبره غلطه شی وو څنګه شو وګوره مطلب دې پوینټ کې چې خبره شته خبره دا چې ټول وس چې کله آیسوټوپ ډیسکور شو کنه آیسوټوپ څه شي دا د یو الیمنٹ کې دنه اټمونه دي لکه اوس د هایدروجن 3 آیسوټوپس دي کم دي پروټیم دی ډیوټرم دی بیکاز د هایدروجن 3 آیسوټوپس دی هایدروجن کې د هایدروجن الیمنٹ دی یو پکې پروټیم دی یو پکې ډیوټرم دی یو پکې نو دا خو درې واړه چې د سټیک د یو الیمنٹ اټمونه دي او دا خو آیډنټیکل نه دي هایدروجن یو شان دی د ماس بل شان دی دا شان په سایز کوم د لګ ډېر پرې دي دا شان دی په شیپ کې خو خیر به یو شان دي ټیک شو په ماس کې او په سایز کې به د فرق دي نو چې کله آیسوټوپ ډیسکور شو نو دا پوینټ کوم دی دا غلط ثابت شو دا پوینټ څه شو غلط ثابت شو چې لکه element چې دي پای کې دنه کوم اټمز دي هغه سیم دي نو سیم نه دي ځکه آیسوټوپ دی په element کې پای کې دوه درې قسم آیسوټوپ کې دي دا خبره ده په ماس کې او په سایز کې چې د یو شان شي دا خبره ده بل خبره کړه but different from other لکه د هایدروجن element د کاربن د element نه بدل دي د هایدروجن element د کاربن د element نه بدل دي دا بالکل د هدا پروسې ده خو زموږ سره چې کله آیسوبارز ډیسکور شول څه ډیسکور شول آیسوبار څه ته ویل شي څنګه چې آیسوټوپ مطلب دی چې دا سیم element اټمونه دي چې دا هغه سیم اټامیک نمبر لکه اټامیک نمبر یې ټول سیم دی آیسوبار کې صحیح ډیفرنٹ اټامیک نمبر خو ماس نمبر یې سیم دی لکه فار ایگزامپل زه بتاته وایم چې پوټاشیم چې هم 40 دی کیلشیم هم 40 دی او ارګان هم 40 دی نو د درې وړو دا اټامیک نمبر چې نه 18 دی 19 دی 20 اټامیک نمبر دی اټامیک نمبر یې بدل دي په دوه ماس نمبر یې هغه سیم دي نو دی وایي چې دا د نورو دا بدل دي دا خبره هم د لږ ایکسپلینیشن دله پکار ټیک دا خو موږ سی وایو د هایدروجن بعد اکسیجن بدل هر ایلیمنٹ لکه اکساټر ایلیمنٹ دا ایلیمنٹ بعد اټم نو یې بدلی خو که چېرته کې آیسوبارز په اټم کې ډیسکور نو دا خبره نه وکړي نو د آیسوبار د ډیسکوري نه پس چې د آیسوبار او د آیسوټوپ د ډیسکوري نه دا آیسوټوپس دي دا پوینټ چې دی لکه اټم او پارټیکولر ایلیمنٹ ار آیډنټیکل ان سایز شیپ ماس او بیا ډیفرنٹ فرام ادر دا خبره د غلط ثابت شوی ها بل پوینټ راځو پنځم نمبر پوینټ دی چې atoms combine with each other in small whole number ratio خبره مقصد څه دی و atoms د وسره کمباین کیږي په یو ریاکشن کې په هول نمبرز کې مطلب ګوره لکه یو الیمنٹ یو اکسیجن مالیکول یو کاربن ډای اکساید جوړیږي یا دو کاربني دو اکسیجنې په بدا جوړیږي یا درې دا جوړیږي په بدا کمباین کیږي خو کوانټونه کې دا کمباین کیږي یو ریاکشن چې کیږي پای په خامخا د الیمنٹ چې په سمال هول نمبر راشو د یو اټم د بل الیمنٹ سره دا هغه په دوه مالیکول جوړیږي یا دوه مالیکول د بل مالیکول سره دا هغه په درې مالیکول جوړیږي د دې خبرې مقصد دا دی د دې پوینټ چې اټم کمباین کیږي د سره په سمال هول نمبر راشو کې نو کوانټونه کې دا چرته ملایي مقصد څه خبره مقصد د خبرې دا دی لکه دې څه باندې کیږي ګوره چې 2.2 هایدروجن چې ملاو شو دا کې 1.2 اکسیجن یا هایدروجن جوړ شي د څه باندې ورټول خبره باندې ورټول خبره نه ها سیک نمبر پوینټ سره وای all reactions are due to combination or separation of atoms دا خبره سي وای ټول ریاکشن چې کیږي هغه څه دي combination of atoms یا separation of atoms اټمونه به یو ځای کیږي دا کیږي فار ایگزامپل زه نایتروجن والم د هایدروجن سره ملاو کړ دا غیر د امونیا جوړ شو څه جوړ شو ها نو اوس په دې کې څه کیږي په دې کې درې هایدروجن ملایي او یو نایتروجن ملایي نو دا ریاکشن ته ګوره دا خبره ده چې اګر کمباین کیږي په هول نمبر باندې ګوره یو نایتروجن مالیکول د درې هایدروجن سره ملاو شو دا غیر د امونیا جوړ شو
نو دا کمبینیشن اف اتمز واس دی پوینټ کې دی د اکشن یو کمپاوند جوړیږي د کمبینیشن اف اتمز دا څه دوی نه یا ایلیمنټس دا یا مالیکول دا ګورې دا ونه شو دا اټمونه دي کنه ال نایټروجن کې د اټمونه دي کنه نایټروجن کوم اټم ا کمباین څه جوړ شو یا د دې سپریشن هم جوړیږي لکه اوس پر ایگزامپل دا مالیکول سپریټ لکه دا 2NH3 راواله او دا کې د نایټروجن جوړا کا هایدروجن جوړا کا نو دا ریاکشن شو کنه لکه دی وایي چې ټول ریاکشن اصل دا څه چې د سپریشن کې یا کمبینیشن اف اټمز کې یا مالیکول یا اټم یا پرې خبره باندې پوه شئ ورته کې چې څه خبره دي چې هغه چې په هغه وخت کې هغه سيزونه ډیسکور شي نو هغه ډیسکور شي نو دی وجناغه د کړي نو د ډاټن د هدا پولیسي وزګه هغه په دې باندې ایکسپریمنټ کړي نو هغه باندې تیوري پېښ کړه خو بیا ورو چې کله چې پیوسس کې غلطي روانه وزي پیوسس کې کمې به شی روانه وزي پیوسس کې لیمیټیشن روانه وزي نو ډیسکوري یې معنی کیږي نو دی وجنه دا ډاټن د اولنی تیوري د اټم په اړه کې د اټم د سټرکچر په اړه کې د اټم کې د نسسلی اټم څنګه جوړیږي ریاکشن څنګه دا ټول دا اولنی خبره چې د 1808 کې کړې دا ورته کې نه ډالټن اټامیک تیوري مین پاسټلیټ سي د ټول اولنی خبره ده چې دنیا هر څه چې هغه د اټم څخه جوړ دی دغه خبره دا کړو چې اټم چې دا انډیویزبل مطلب د خپل وزن د په دې کې څه نشته دا خبره په څه نشي لګا ولې ولې ته څه نشي لګا څنګه سکور شي الکترون پروټون او نیوټرون څه ډیسکور شي الکترون پروټون او نیوټرون ډیسکور شي الکترون پروټون او نیوټرون ډیسکور شي چې الکترون پروټون او نیوټرون ډیسکور شي دا خبره په څه نشي لوسه نو دا دوی نمبر پوینټ هم چې داګه د هغه وخت کې صحیح وو په بیا ورو ډیسکورانی شو دا غلط څه شو و زمونږ د برابر کړه دا تیورین د موبایل د څو کنه دا د نوی ریسرچ د لپاره یو بنیاد چې هغه ساينټیسټونو راغلي نمبر 3 و اټم نه کریټ کیږي نه ډیسټرای کیږي ډیوریشن دې مطلب څه چې تاسو کله یو ریاکشن کوئ لکه دا یو ریاکشن دی نو په دې کې د نایټروجن چې د کېدل کې بل څه شی نه جوړ او نایټروجن دی او د هایدروجن د بل څه نه جوړ شي هایدروجن دې خبره مقصد دا چې نه ډیسټرای کیږي نه کریټ کیږي خدا دې یو فارمول فهم کاوه خو البته چې کله نیوکلیر ریاکشن وشي نو بیا د نایټروجن د بل څه جوړول شي د هایدروجن ته بیا بل څه لکه هیلیم ته جوړول شي هایدروجن کمباین کړي ٹھیک شو کنه 4 نمبر پوینټ سره چې اټم د پارټیکولر ایلیمنٹ آئیډنټیکل دي د سوي چې لکه د آیسوټوپس او د آیسوبار خبره نو کړی نو دی وجنه د خبره غلط ثابتي ثابت شي ورسو حواله کې صحیح و ورسو غلط ثابت شي دی وی چې دا یو ایلیمنٹ کې د چې کوم اټمونه د سیم دي او سیم دي ځکه پای کې د تاسو د هایدروجن د آیسوټوپس سمولې کړی کنه اې کو سونه آیسوټوپس روډیم ډیوټریم او ټریټیم نو پای کې فرق وکړو یو H1 دی یو H2 دی یو درې وړ ماس بدل دی دا شانتي کچته کې دا هایدروجن د ایلیمنٹ یا اټم د مختلف ایلیمنټ سره کمباین شي سټرکچر کې په سایز کې فرق راشي نو دا خبره پرده ثابتېږي ماسم د بل بدل لګا اوس دویمه خبره ده چې دا یو ایلیمنٹ د بل ایلیمنٹ اټم نو بدلې بالکل دا خبره سره پر صحیح ده چې کله ایسوبار سره تاسو ما ایگزامپل وځو چې کیلشیم او ارګان او پوتاشیم چې د دراوړ ماس یو شان دي او ایلیمنټونه بدلې نو دا ایسوبارز به ولرل نو د ایسوبارز او د ایسوټوپ ډیسکوري نه د دا پوینټ چې سهار په غلط ثابت شو دا پوینټ ورته ثابت شو دا پوینټ ثابت شو او دا یو چې دا د دې کوم خبره کې د نیوکلیر ریاکشن په اړه کې نو ویل دا سهار پورې پارشلی څه غلط وته ده ها پوینټ د پوینټ بالکل سیده چې دا نه د وسره کمنټ کیږي په هول نمبر باندې مطلب پوینټر مونټر په کمبینیشن دی لکه همیشه د ریاکشن کیږي په دې دلته مونی یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 ملي بل 6 پوینټ بالکل 100% صحیح دی چې ریاکشن چې کیږي په دې کې اټمونه کمباین کیږي یا اټمونه دا کیږي دا کې د ځمانه ریاکشن په دې کې څه کنفیوژن شته دا پوینټ نشي دي دا زموږ د پاره چې د نیوی او د نور ساينټیسټو لپاره چې دا یو بنیاد جوړ شو او دی وجه د اټم په اړه کې بیا را د فور ډیسکوري یا د وکړي دا شان الکترون پروټون نیوټرون ډیسکور شول دا شان چې نو بیا ارګور به خپل کار وکړو دا شان نور ډوډۍ چې ساينټیسټو چې واګه د دی وجه دا یو بنیاد دی د اټم سټرکچر لپاره د ډاټا د ټیک شو اوس په موږ په دې وسه د لیمیټیشنز اف د هوایو د ډاټا ټیک شو